یو آرټیسټ او یو د هغه شاګرد و. شاګرد یې ډېر قابل و. آرټیسټ خو پېژنئ که نه، مصور هغه تصویران چې جوړوي. نو د شاګرد دغه استاد ته وویلې چې استاد جي ما له هم اجازت راکړه چې زه یو تصویر جوړ کړم او په بازار کې د خلکو په وړاندې کېدم چې ما ته د خپل قابلیت پته ولګي، مطلب چې زه څومره قابل یم او څومره ناکام یم. خو زه استازو له اجازت ورکړه چې زه تصویر جوړ کړه او بازار کې کېده. هغه سټوډنټ چې کوم شاګرد هغه تصویر جوړ کړ او په بازار کې کېښود، خواته یې ورته یو پین هم کېښود او دی ورته لیکلي و که ما نه په دې تصویر کې څه کمی شوی نو تاسو د کرښه تاو کړئ. څه ورځې پس شاګرد واپس راغلی تصویر له، چې تصویر ته ودرېد او ویې کته نو د هغې نه ټولو خلکو کرښې تاو کړې وې، د مختلفو ځایونو نه ټول کرښې وو. شاګرد ډېر خفه شو او په خفګان سره یې تصویر راواخیست او استاد له راغی. استاد ته یې قصه وکړه چې دغسې دا خو ټول خلکو کرښې کړی دی. استاد یې ورله تسلي ورکړه، ویل چې دا ځل داسې کار وکړه څنګه چې د دا تصویر جوړ کړی و دغسې بل تصویر جوړ کړه، خو دا ځل به یې طریقه بدلې او مقه ځای کې کېده بازار کې او دا ورته لیکل وکړه چې که دې تصویر کې زما نه کوم څه کمی شوی نو هغه کمی تاسو پوره کړئ. نو چې څه ورځې پس شاګرد راغی، هماغه پین هم هغلته پروت و او تصویر هماغسې صفا و، هلته نه ترې چا کرښه تاو کړې وه نه پکې چا لږ غوندې کار کړی و. نو شاګرد ډېر خوشحاله شو بیا هم چې زما تصویر صحیح دی، چا پکې زما نه اضافي کار نه دی کړی. ښه په خوشحالۍ راغلی او استاد ته ویې چې ستا په دې خبره کې څه داسې وزن و؟ دا ځل هماغسې تصویر دی، هغه ځل ما شکایت کړی چې که دې کې کم څه کمی نو تاسو ترې کرښې تاو کړئ، هغه ټول کرښې شوي او دا ځل چې مې ویلي که کم څه کمی نو هغه پکې تاسو پوره کړئ، هغه چا پکې څه کار هم نه دی کړی. نو استاد ورته ویلي ویل دا د دې خلکو فطرت دی، خامي هر یو سړی په یو سړي کې لټوي، چې په چا کې څه کمی که نه هغه هر یو کس په خلکو کې لټوي، خو په چا کې چې کم کمی د هغه اصلاح څوک نه کوي. او بله خبره دا ده چې خپل ځان ته څوک ګوري نه، د هر یو هغه خامي د هر یو هغه کمی هغه خلکو ته په نظر راځي، خو خپل ځان ته سوچ نه کوي چې په ما کې څه کمی دی.